بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روز تاسو ملګری طاهر خان د بورډ نه بتاو څه اندازه شوی چې زه په کم ځای کې ولاړم. جی د ګلپراز کاکا کم چې زموږ هغه پیله روزګار سکیمو ما هغو ته دوباره راغلی وو او د فالو اف لپاره راغلی وو. دغه مشر پوښتنې ته راغلی چې کاروبار یې څنګه روان دی. نو دکان کې موجود دی، ورځو ته تاسو هم راځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه دی یاره؟ صحتونه مزاجونه؟ ته خو لاړې کټ دکاندار شوې ښه؟ څنګه یې صحت دې څنګه دی؟ وجود دې څه ګزاره کړي او دکانداري څنګه روانه ده؟ جو بس مخکې خو داسې وه چې په کور کې به پروت وم، یو دیوال ته کاته او بل دیوال ته کاته، سوچونه او ځان ته فکر او خیال به مې ځان ته و. خو چې دکان ته شوی یم یو راشي بل راشي، دا یاران دوستان ملګري راشي که نه، او داسې واوړي چې سره راته پته ونه لګي. بیا پیسې مایسې دي به هغه په ګټې مټې دي، خو زه خپله مشغوله مې جوړه ده، بس په دغې راته زړه ده. ماشاءالله کاروبار په ښه حواله سره روان دی چې دلته یو کس راته هغه راته وایي 15,000 زه درکړم، 15,000 روپۍ مال لري دکان نه راوایست. نو ما 10,000 روپۍ دغه شو، بیا لکه لږ ډېر دغه ورسره وشي که نه، چې زه به راوړم خلک موترې موترې غواړي یا دغه غواړي که نه. نو چې دغې دپاره نور خو په دې ماشاءالله لکه د ورځې حساب یا 1000 یا 1500 یا 1200 ماشاءالله لکه د 1000 روپو نه سیوا خرڅ کړي. بس دغه مې ستاسو د مخې د نن ورځ نننۍ ورځ دیاړي په دې کې پرته ده. ماشاءالله د کومې ورځ دیاړي ښیي؟ دا بس د روزانه ګلبراز کاکا ځان له خزانه هم ساتلې ده ماشاءالله، او دا خو تا ډېر غټ خرڅ کړی دی یاره. ښه حقیقه وه دلته مېلمانه راغلي وو. دا ماشاءالله بل کسټمر هم راغی او ورکوه ولې زوی خیر دی سودا وله ورکوه سودا وله ورکوه. دا د ګلبراز کاکا هغه چوټه دکاندار دی ماشاءالله. ښځه ښه ده ماشاءالله، کار ښه روان دی. مطمئنه یې اوسه خیره بیا الله شکر چې مونږ ټولې دی ځکه راغلو مونږ چې پوښتنه دې وکړو په باجوړ کې اوس الحمدلله د یو ورو دغه شانتې د هغه ویډیو اوس ساعت بعد د ملګرو سره شریک هم شي. مونږ غواړو چې مونږ بیا ستاسو پوښتنه وکړو چېرې حالات هم ښه روان دي، دکانداري ښه روانه ده؟ بس شکر دی الحمدلله. ما خو تا ته ووایي چې په ګټه وټه باندې نه یم، خو په دغې باندې خوشحاله یم چې زما خپل ذاتي مصروف یم. ښکلی شوی مې ښه ماشاءالله نو ښه ماشاءالله دا سړي خیال مې راځي خیال نشي که نه. مونږ بار بار په دې ویډیوز کې وایو چې یاره دې خلکو له لږ پوش ورکول پکار دی. پهله هم په دې کم پوزیشن کې چې ملاس دی په دې دوکان کې دغه شان دی په دې کور کې ملاس، خو په کور کې د سړي هر څیز ته خیالي، وړو ته خیالي، خپل ځان ته خیالي، خپل بیمارۍ ته خیالي. زمونږ د دې کاروبار هغه مقصد دی چې د انسان د خپل ځان نه خیاله خوښي او د دوسرے باغ موډ بدل شي. د دنیا یاران دوستان ولا رضی الله تعالی سي الله تعالی هغه روزه هغه سلسله روانه او ګلبراز کاکا به خښویم د رنگ هم سپین شوی دی ماشاءالله. ډیر خوشاله شو، ډیر خوشاله شو یار، ته خوشاله ولې دی؟ موږ ډیر خوشاله شو. ډیر مننه، ډیر مهرباني. ډیر ورسو او غردار ته وسیل لسونه کیږي د ورځي. ما خو تا ته وی کنه چې کله زری کله 1200 کله 1400 کله 1500 هاي سویل لسونه کړی چې دا هغه 2600 روپۍ دی او کم چې دی نو هغه 300 روپۍ دی ماشاءالله. او پهله چې په کور کې به دا سامان خرڅول نو هغې کې به هاي سیل څونه کم سیل؟ یاره د هغې خو مې حساب کتاب نه و کړی ځکه چې هغه کله 200 روپو راوړه او کله 300 روپو راوړه، د هغې داسې حساب هم نه و کړی. نو ځان یو کیسه جمع کنجي کې که نه دا 100 روپۍ دې کوم پای کې مې 15,000 روپۍ جمع کړي ماشاءالله. څه نه ګوره چې دویم واده ته پکې اراده وکړې او که راځي چې ته وایې بابي ته پیسې روباسې 2 میاشتې بعد ښځې ګورې دوه لکې مې سیرته کړي اوس بل واده کوم نه پورې منیت پکې نشته، کولی شي ښه صحیح ده. زه الله دې ښه ذاته ستاسو د ټولو یو جهان مننه. ډېره مهرباني خپل طاهر خان الله ګلبراز کاکا له ورکړي اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورشه تاسو څنګه یاره سودا له راځئ دلته که نه؟ که نه دکان کامیاب کړه د خیره ښه